پشاور کے لوگوں کو اور صوبے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ 5-6 مہینے تکلیف اٹھانی پڑے گی. شہباز شریف نے لاہور میں 1 سال میں مکمل کیا, اسلام آباد کا بھی 1 سال میں مکمل کیا, ہمارے ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. میرا 6 مہینے صرف ہوا ہے اس کا BRT کا. 6 مہینے میں یہ 60-70% کام ہو چکا ہے. یہ 6 مہینے اس کے کمپلیٹ ہو چکے, اس مہینے 7 مہینہ ہو جائے گا, اگلے تو زیادہ سے زیادہ یہ 8 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخمن سرازم عرفان خان اور زیم محمد فہیم. پروگرام کو شروع کی تاسو د پرائم منسٹر عمران خان صاحب هغه خبرې واورېدې کله چې هغه په اپوزیشن کې و. هغه به دا خبره کوله چې د مسلم لیگ نون حکومت په پنجاب کې کوم میټرو اورنج لاین بس منصوبې شروع کړي دي, نو هغه د هغوی خپل کرپشن دپاره شروع کړي دي. او که په پېښور کې کله هم دغه شانتې منصوبه شروع کېدله, نو د ټولو نه مخکې به پرائم منسټر عمران خان صاحب د هغې خلاف ودرېږي, هغه به د دې منصوبې مخالفت کوي. دا خبره هغه په مختلفو جلسو کې هم کړې وه چې پیسه په انسانانو باندې خرچ کېږي, نه چې په میټرو باندې خرچ کېږي. دغه متعلق نن د پېښور BRT منصوبه چې د کم لاګت 1 ارب روپۍ ویلې کېږي, د هغې افتتاح پرایم منسټر عمران خان صاحب وکړه. دغه اطلاعات مخې ته راځي چې دغه منصوبه اوس هم مکمله نه ده. نن د پرایم منسټر ترجمان شهباز ګل صاحب هم راغلی, هغه خپل پریس کانفرنس کې هم دا دعوه وکړه چې په پېښور BRT کې 3 کار پارکینګ پلازې جوړې شوي دي, چې په هغې کې 300 دکانونه هم دي. هغه دکانونه چېرته دي, هغه پلازې BRT روټ باندې کوم ځای کې تیاري شوي دي. او پرایم منسټر عمران خان صاحب نن دا هم ذکر وکړو چې د BRT کوم روټ دی 29 کیلومیټره, د هغې نه علاوه د پېښور 59 کیلومیټره نور روټس چې دي دا به دغه BRT کور کوي. دغه روټس کم ځای کې دي, موږ به د هغې نن لږ اندازه لګولې ده چې هغه تاسو ته وښایو چې آیا د BRT دغه روټس کم ځای کې دي, څومره بسونه به چلیږي, څومره آمدن د هغې نه متوقع دی, او آیا دغه منصوبه او حقیقي معنو کې مکمل ده که نه. نن هم اپوزیشن الزامونه لګوي چې پرایم منسټر عمران خان صاحب د نامکمله منصوبې افتتاح وکړه. په دغه باندې به تاسو ته تفصیل درکو. دا به هم وایو که دغه منصوبه مکمل ده, نو بیا د خیبر پښتونخوا حکومت په دې روان کال کې یعنی کال 2020 کې به د ایشیایي ترقیاتي بینک نه 9 ارب روپۍ قرضه د څه دپاره اخلي. د پروګرام دویم موضوع کې موږ ذکر کوو چې دا وخت کې خیبر پښتونخوا حکومت او نجی تعلیمي ادارو مالکان یو بل ته مخامخ شوي دي. حکومت وایي چې کوم وفاقي حکومت ته فیصله کړې ده او تعلیمي ادارې به د بلې میاشت 15 تاریخ نه کولاویږي, خو نجی تعلیمي ادارو مالکان حکومت ته واضح کړې ده چې هغوی به د 15 اګست نه خپلې ادارې کولاوي او په دې کې مزید د تاخیر نشي کولی. نن د محکمه تعلیم د طرف نه یو واضح پیغام ورکړل شوی دی دغه نجی تعلیمي ادارو مالکانو ته, خو هغوی بیا هم نه مني. هغوی چې موږ په هر صورت کې دغه ادارې کولاوو. نجی تعلیمي ادارو مالکانو سره موقف دی او حکومت ولې هغې ته دغه اجازت نه ورکوي. په دغه خپل باندې به هم خبرې اترې کوو. د پروګرام ترې موضوع کې ذکر کوو چې لږ شی وړاندې د پاکستان پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کراچۍ کې پریس کانفرنس کړی او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا حکومت په پرایم منسټر صاحب باندې تنقید کړی دی د BRT منصوبې افتتاح حوالې سره, او سره دا هم ویلي دي چې حکومت د کم قانون سازی کیږي په هغې کې هغه ډېر زیات جلدی کوي. حکومت ته څه خبرې داسې یره ده چې هغه داسې قانونونه راوړي چې په هغې کې د اپوزیشن سره مشاورت نه کوي, او ډېر زیات چې حکومت سره اکثریت هغه شانتې نه دی, نو هغه ټول ملک په آرډیننس په ذریعه باندې چلی. مولانا فضل الرحمان صاحب هم په خپل پریس کانفرنس کې هغه ذکر کړی کوم چې بلاول بھټو زرداری صاحب کړی دی. آیا د دواړو جماعتونو د مخکې نه څه انډرسټینډنګ برابر و چې بلاول صاحب به په کراچۍ کې پریس کانفرنس کوي, مولانا صاحب به په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کوي, موضوع به هم د دواړو یو وي. په دغه باندې به هم تاسو خبرو. فهیم صاحب اخر د پشاور بس ریپډ ټرانزټ منصوبې افتتاح وشوه. پرایم منسټر عمران خان صاحب راغی ودرېدو. هغه مختصر خطاب چې کوم وکړو, خو د هغې نه وړاندې چې نن سهار د هغې کوم ترجمان راغلی او شهباز ګل صاحب او هغه سیول سیکرټریټ کې پریس کانفرنس کولو دعوه وکړله چې د پېښور ډېر زیات خدوخال خلکو ته نه دي معلوم چې کوم BRT روډ جوړ شوی دی دا د لاهور میټرو نه یا د ملتان میټرو یا اورنج منصوبو نه کافی بهتر دی. په دې باندې چې لاګت هم کم راغلی بقول د شهباز ګل صاحب. موږ ته هم پته نه وه چې د پېښور BRT کله افتتاح کېدله. اکتوبر 2017 کې دغه منصوبه شروع شوې ده
او تر دې د پورې یعنی 13 اگست 2020 پورې په هغه کې څومره د کنسټرکشن تعمیراتي کار شوی دی په هغه کې کار پارکینګ پلازي هم جوړ شوی دي یو نه دوه نه درې پاغي کې دکانونه هم جوړ شوی دي سایکل ټریک هم پاغي کې جوړ شوی دی هغه خلکو ته رنٹ اوټ کړي هم دي داغه نه آمدن هم راځي شهباز ګل صاحب زمونږ نه زیات هغه ته معلومات وو د پیښور په خدوخالو باندې هم هغه ډېر خپو یو د بي ار ټي متعلق هم هغه سره ډېر زیات معلومات نه پوهیږم چې دغه معلومات چا ور کړی دي بیا پرایم منسٹر صاحب افتتاح وکړه چې کوم د هغه ټون او دغه چې کوم لهجه وا هغه شانتي مونږ ونه کتله چې نور موضوعات باندې هغه همیشه خپل کړي پولیس خټک صاحب نو واغستل شو چې ته هغه ټایم کې ټیک وي او مونږ غلط وو ځکه چې دغه صوبې ته کوم ضرورت وو د میگا پروجیکټ او دغه خار ته نو دغه افادیت تاسو ته پته وا مونږ ته نو پته کله چې دا منصوبه شروع شو مونږ ته لا پته ولګیدله دا هغه جنگ لا بس چې پرایم منسٹر عمران خان صاحب اقتدار کې دراتلو نه مخکې په مسلم لیگ نون باندې کم تنقید کولو او بیا ما قتل چې سوشل میډیا په ذریعہ باندې او په نور ټي وي چینلز باندې دا خبره بار کې دي چې آیا هغه منصوبه چې هغه مسلم لیگ نون شروع کی نو هغه جنگله بسوي هغه منصوبه چې هغه تحریک انصاف شروع کی نو هغه بیا ډېره ښه منصوبه وي نو منصوبو کې فرق دی که لیډرشپ کې فرق دی عرفان صاحب یو خو شهباز ګل صاحب بالکل ټیک خبره وکړه چې هغه طرف پیښور زیاته ښه په طرف پیښور کې ورکوټه لوی شو ټول عمر پیښور کې تیر کا مونږ ته څه پته نه خو لندن نو سره غلي بار مونږ نه پته پیښور لندن راغلی واو دوه سره لندن نېشنلټي دا مونږ ته څه پته لګي دا غریب په پیښور کې لوی شو ته د امریکای د لندن نېشنلټي شته نه هم دلته پیښور کې لار کوسو کې کریم پورا یا کتوت گشنغره هم دلته کې دی بورډ تاکال ټول چلولې دی او دیم په دغه روټ چل دراته لیدم نو دغه خبر دی مونږ خبر کول نه خبر بهرال خبر دغه ټیک تا بلا چې کومه پلازا هغه یادی هغه بالکل په 3D کې جوړه شوی دا او 3D کې رنٹ اوټ شوی هم دا او په کاغذونو کې هغه ایکسپیکټډ اماونټ هم دی اغسته دی اوسه پورې دا هغه ته ویل شوی دی هغه غریب دومره ساده سړیو چې هغه وروته وي دا ارس رنٹ اوټ هم شو هر څه خرڅم شو او سایکلم تیاری هر څه برابر دي سایکلم روانه شو یا غریب په دې پورې پوه نه دی چې د سایکل کو ټریک یې پورا نه دی سایکل بچاله ورکه دا سایکل ټریک لا برابر نه دی اوسه پورې نه دی پوه همدغه پی ډی اف خپل بار بار وایي چې مونږ ته ان او سی نو ملو ریلوی زمکا دا اوسه پورې ریلوی سره مسله روانه ده ځکه مونږه دا ټریک نه دی پورا کړي او دی وینه پورا دی دی بده نه مخ کې سود له پیښور ته راغلی عمران خان چې 15 کاله حکومت په دغه صوبه کې هغه او بار بار ته راته هم دغه ټول خلک باغته سحر سلام د پاره وا بنیګاله تتل هغه دا وی چې ز په پیښور باندې پوي نیم زه غلط ما او پر سټک بالکل ټیکو هغه دامني او بل خواته بیا شهباز ګل صاحب وی چې نه ما ته ډېر خپه ترا شهباز ګل صاحب ډاکټر دی هغه سره ډیګري دا عمران خان صاحب سره ډیګري نشته ځکه د هغه پوي زیات دی نور سمسه شو صرف خبرې کوي خبر دروغ وی کنه د څه دروغ وی کنه چې تاسو رښتیا بوته دروغ سره په نه معلوم د څه دروغ وی وګوره دا خو هغه کوالټیز دي چې کله هغه د پنجاب کوالټیز دي ګوره چې کله د پنجاب حکومت ترجمان او چې هغه کله لګ تاریخي وکړل نو هغه پرایم منسٹر ترجمان کو کوالټیز یا څه ته کنه ډېر زیات دروغ ویل شو وګوره دغه یو سکل لیکنه دار چا سره نه تاسو ګوره هغه وختي ناستو God gifted هغه وسره کمال بنگش صاحب نه دروغ نه ویل کی تاسو په پروګرام کې هغه رښتیا خبره وکړه نه دي کمپلیټ هغه نه دي کمپلیټ هغه منله اوپنلی کدا هغه په شوکت صاحب هغه دروغ وای پورا دی هغه به هر څه پورا دي خو هغه منل چې او بي ار ټي کمپلیټ نه دی بي ار ټي کې مونږه دسمبر پورې ټایم ورک کړی دی کنسټرکشن کار پکې روان دی مونږه ټایم ورک خو بهرحال مونږه هغه منل چې شنو پورا نه دي په خپل اون ریکارډ منل خو بل خواته شهباز ګل صاحب چې هغه کله په خور تر غلم نو هغه دا وی چې ارس پورا دي لکه دروغ حد دا کنه یو کمال به انسان ته یو کمال خدای ورکړي ته خدای دروغ ویل کوم یو بل خبره راځي تاسو ډېر ټایم نه دا سيزونه کور کړی هم دي اعتراض ډېر زیات مخه ته راغی چې په دې کې کم خلک برتی شوی دي الزامونه دا لګي سو چې نور صوبونه راوستل شوی دي سو کوی چې دا دغه وزیرانو د خلکو خپل خلک پاغي کې برتی کړی دي د دې مخکې نه اشتهار شوی او دغه یو اعتراض ډېر زیات را روان دي د اشتهاراتو هارډلی چې څومره خلک دوی یادي چې موږ سلور زره خلک پر روزګار کړی دي دومره اشتهار خو چانه ده کتلې چې کوم اشتهار راغلین دی هغه د لسو د 200 د میډیا مینیجر شو یو سو ځکه پروجیکټ ډایرکټر شو یا کنسلټنټ دغه لګ ډېر اشتهارات راغلي بل خبر دا چې د وزیر اعلی صاحب ترجمان صاحب دا وایي چې په بي ار ټي کې د هر ضلع نه خلک غوښتي شوي دي ولې غوښتي شوي هر ضلع نه خلک
زمونږ دغه تاسو په خپله کور کړی دغه اسمبلی هم او دغه صوبایي حکومت هم چې کله هم یو ضلع کې کله پروجیکټ شروع شي نو ګریډ 16 پورې چې څومره ملازمین وي د هغې ضلع برتي کېږي د بل ځای نه برتي کېږي هغې نه بل اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ وي 17 نه بعد هغه برتیانې کوي او د هغې طریقار باندې هغه د بل ضلع نه هم راتلی شي ولې په دغې بي آر ټي کې کلاس 4 د بنونه یا سوات نه برتي شوی دی آیا ابا هفته اتوار بیا کلی ته ځي دلته څوک کار کوي نو وزیر صاحب خپل خلک نه برتي کوي ټرانسپورټ منسټر چې بیا هلته بنو کې شروع کړي که نه هلته بي آر ټي شروع کړي بله بي آر ټي خپل ځان ته شروع کړي هلته بنو کې ټول کسان برتي کړي که نه دی خو سره پار راځي وزیر اعلی صاحب د سوات کې شروع کی هغه کې بزو جوړی کنه ټول کسان بلته ساتي دبليو سی سی ال تشته دی ای کسان برتي کنه ته هغه ځای خلک په پیښور کې په جونیئر کلرک په سوکې باندې د ډیټا انټری اپریټر په سوکې باندې یا ګارد په سوکې باندې یا کلاس 4 کې ولې برتي کیږي دغه میکانیک د کتر نه دوی اغستی بلا شي خلک اغستی شي ډرایوران اغستی شي دي ولې به د بل ضلع کس دغه ځای کې برتي کیږي څنګه چې مردان کې د پیښور کس برتي کول غلط دي او دغه څه پیښور کې د سوات کس برتي کول هم غلط دي افتتاح وشوله خلک په هغې کې وایي چې سفر کوي ډېر زیات رش دی چونکې فرسټ ټایم باندې داسې یو منصوبې کېږي خلک راوتي دي الله دې وکړي چې دا منصوبه کامیاب شي یا چې کوم د دې نه توقعات یا کمې اندازې لګولی شوي وي موږ به دعاګو یو چې هغه اهداف حکومت حاصل کړي دغه ادارې هغه خپل هدف حاصل کړي که نه وي نو دغه منصوبه زموږ دپاره په راتلونکي وختونو کې دا نه چې موږ ډېر خسارې سره مخ شو یو نوې منصوبه ده ورځ دوه درې په هغې کې به ډېر زیات رش وي خلک به هم د خواهش اظهار کوي چې هغه په دې کې لاړ شي خو که راتلونکو وختونو کې بیا دغه منصوبه هغه شانتې نه چلولی کېږي یعنې چې کوم PC1 تیار شوی و که تیار شوی چې موږ به 220 بسونه یا 200 بیا 220 په دویم مرحله کې بیا 300 اوس 128 که د 300 بسونو PC1 تیار شوی د هغې اندازه لګولی شوې وه چې دا 300 بسونه به 10 منټه بعد تیریږي را تیریږي په دې کې به 4 لکه خلک سفر کوي هله به دا منصوبه موږ دومره ته رسو چې دومره آمدن حاصلېږي چې په دې باندې د خپل ځان وساتي بسونه د 300 نه کم شو 220 ته رالل بیا PC1 ستا هم هغه دی تا ریوایز کو خو په هغې کې تا اضافه راوستله نه دا چې هغه تا کم کو آیا چې اتیا بسونه تا کم کړل نو د اتیاو بسونو څومره قیمت جوړیږي هغه تا د PC1 نه ماینس کو که نه هغه تا د دې سره ایډ کو دویم د 216 بسونو په ځای باندې بیا غالبا خیال چې یو سل اتیش بسونه 28 بالکل 129 یو په پروټوټایپ ته پرنه چراغله یو سل اتیش یو سل 13 بسونه مخې ته رالل نور تاسو وګورئ چې تقریبا 90 بسونه کم کړل بالکل چې دغه 90 بسونه که موږ ټول د اولني PC1 اخلو 181 بسونه تاسو کم کړل د دې قیمت هم تاسو PC1 کې کم کو کنه د یو بس کاست څومره دی अब تاسو ته خپته وي آیا چې دغه بسونه که کم شو نو ستا PC1 بیا ولې په هغې کې اضافه راغله او آیا که 128 بسونه تاسو چلوئ نو چې تاسو کم د 4 لکو خلکو اسټیمیټ لګولی نو دې مطلب دا دی چې هغه خو تاسو به بیا په دې کې 2 لکه خلک هم سفر نه کوي نو که نه کوي نو پرون هغه خبره چې تاسو به د لپاره هر کال سبسډي کړئ د 2 ارب روپو موږ به الټه د خزانې نه په دې باندې بیا نورې پیسې خرچ کوو چې کوم عمران خان صاحب به شروع کې ذکر کولو نن هم د هغه د لهجې نه دغه اندازه لګېدله چې هغه ډېر زیات اګري نه و هي خبره شته موږ سره غواړو چې عمران خان صاحب کوم نن خبرې کړي دي دغه افتتاح په موقع هغه څه ویلي دي هغه جو بھی ہم پروگرام کریں نا اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے اور یہ جو آپ نے 10 روپے ٹکٹ رکھا ہے منیمم اور 10 روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں 50 روپے تک یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے تو آپ نے جو یہ اس کی ٹکٹ بھی رکھا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے جو آپ کا مزدور ہے جو محنت کش ہے اس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت بنے گی یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ مکس ڈیزل ہائیبریڈ ہے وہ آپ نے یہ مکس کیا ہے کم از کم اس سے پولوشن لیولز پشاور میں کم ہوں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پولوشن بہت اوپر چلی گئی تھی پشاور میں جس طرح لاہور میں بہت اوپر چلی گئی ہے تو یہ جو آپ نے انٹروڈیوس کیے ہیں یہ ہائیبریڈ بسز اس سے انشاءاللہ پولوشن میں کمی آئے گی فہیم صاحب آلودگی ډېره زیاته ده لکه په دې کې زه حیران یم چې دا لقمه چې وه
هغه ورلا دغه ورکړه شوکت یوسفزئی صاحب ورکړه و نو کو لوکما هغه ورکړه نو ما په اعتماد نه راځي تاسو وایئ چې شوکت صاحب کومه خبر ټیک کړه په دا خبره رښتیا کړي هغه خو تیر کال په 23 مارچ باندې بیا ټی روانه کړې وه او اوس پورې وی چې بیا ټی خو شروع ده بیا ټی خو بند نه ده نو نن بیا څه شوي دي یو نیم کال پس بیا نن شو یو نیم کال شوکت پس صاحب مطابق خدا په 23 مارچ کوم اناګوریشن سرمنی وه چې کوم نن دغه انتظامات شو وایي چې د دې ټیکه هم چاته ورکړی شوې وه ټیکې خو ډېرې زیاتې دي عرفان صاحب مقامي اینکر ته د هغې ټیکه ورکړی شوې وه د 1.5 کروڑ روپو او چې کله اکتوبر کې د دغه منصوبې افتتاح کېدله یعنې دا دویم افتتاح و د دې هغه ټایم کې هم د 1 کروڑ روپو ټیکه ورکړی شوې وه په دې دوو منصوبو په یوې منصوبې دوه افتتاح موږ ته د هغې چې کوم افتتاحي تقریب و هغه په 2.5 کروڑ روپۍ کې پرېوتی په دې باندې به تاسو ذکر کوم که نه زه هم دقه ویل غواړم چې دې کې د 1.5 کروڑ یا 2.5 کروڑ روپو څه شوي دي په یو وړه شان دماغ تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو خبر رواني د بي آر ټي حوالې سره او نن د بي آر ټي دویمه افتتاح وشوه عرفان صاحب افتتاح ظاهري خبره ډېره خرچه راځي خوراک څښاک کې پکې ډېر کسان میلمانې ای دپاره ښه نه ښه سهولت ورکړو تاسو څه خبر دی غالبا څه خرچه مرچه پرې راغلې ده فهیم صاحب اکتوبر 2017 کې چې کله افتتاح کېدله او هغه ټایم کې ډي جي پی ډي اے وټو صاحب و تاسو ته یاد شي چې کوم ځای کې د هغې سټیشن جوړېږي اولنی سټیشن په هغې کې چې کوم پروګرام شوی زرو کسانو ته دعوت ورکړی شوی 1 کروڑ روپو ټیکه ورکړی شوی وه چاته چې هم ورکړی شوی وه هغه وخت کې خو په هغې کې دا و چې زر خلک راټول شوي هغې دپاره د خوراک بندوبست شوی و هغې کې نور سامانونه راوختلی شوي ویل کېږي دا اطلاعات دا دي چې نن چې کوم نه پکې میلمانه نه پکې د خوراک د ریفریشمنټ انتظام و نه هغه شانتي ګیدرینګ و هیڅ هم نه او د هغې ټیکه وایي چې دا په 1.5 کروڑ روپۍ ورکړی شوې ده راځي راغلی ده که نه هغه ټایم دومره بدل نه و کرونا راغلی ده بیا موږ هغه ټایم کې ډېره ارزاني وه دا د پي ټي آی دور کې ګراني راغله اوس فهیم صاحب چې کوم شهباز ګل صاحب زموږ د روایاتو نه هم ډېر زیات ښه خبر دی او دلته هغه ماشوم لوی شوی دی موږ نه یو خبر چې کوم منصوبې نن افتتاح وشوه مکمل منصوبې د هغې څه ویډیوز په سوشل میډیا هم شیر شوي چې کوم ځای کې ماشومونه اوسه پورې نه دي مکمل دا زما سره په لاس کې کتاب دی دا وایټ پیپر دی د صوبایي حکومت د کال 2020-21 د روان کال حکومت وایي چې موږ منصوبې افتتاح وکړله په دې کې د دې وایټ پیپر پیج نمبر 86 شپږ اتیایم چې کوم څه ته وایي په هغې کې لیکلی شوي دي چې موږ به د بهرني کومو ادارو نه قرضې اخلو څومره به اخلو دا د هغې پوره یو تفصیل دی نو زه تاسو ته سره په دې کې اولنی وایم چې موږ یې لیکلي دي ADB ایشین ډیولپمنټ بینک ایشیایي ترقیاتي بینک چې د دې نه به موږ په دې روان کال کې یعنې د جون 2021 پورې کمې قرضې اخلو او څه مقصد دپاره به اخلو په دې کې آخري لاین چې لیکلی شوی دی فهیم صاحب هغه لیکلی دی چې کنسټرکشن اف پېښور ماس ټرانزټ سیسټم بس ریپډ ټرانزټ بریکټ کې لیکلي یعنی BRT او دا لیکلي دي 9668 ملین یعنی 9 ارب 66 کروڑ 80 لاکھ 9 ارب 66 کروڑ 80 لاکھ روپے با حکومت دې کال کې د دې BRT منصوبې دپاره اخلي نو چې دا نن کومې منصوبې افتتاح وشوه زه اوس په کومه خبره یقین وکړم چې دا منصوبه مکمل ده نو دا 9 اربه 66 کروڑه 80 لک روپۍ حکومت د څه دپاره اخلي افتتاح خو وشوه کنسټرکشن ورک ته بالکل کار خو ختم شو ADB چې کوم دوی سره اګریمنټ کړی دی د جون 2021 پورې موږ وایو چې ډېر زیات څیزونه نه دي شهباز ګل صاحب هم هی منصوبه مکمل ده هغې هم وایي مکمل ده افتتاح هم وشوه چې د هر څه افتتاح وشوه نو دا پیسې دې کال کې به د څه مقصد دپاره اخلي تاسو ته به پتې تاسو راته لږ ووایئ زه به بیا ما تا ته مزید په دې کې نور معلومات درکړم عرفان صاحب خبر داسې ده چې فی الحال د کنسټرکشن ورک روان دی دروغ خو خیر زموږ حکومت ښه کوله وایي او خپل مړه ګېډی وایي اړه چا پروا نه دروغ وایي ډېر زیات دروغ وایي لکه اوس کم دروغ بچ کو که نه او BRT کې خصوصا بل رنګې دروغ وایي چې اړو مني نه چې کم د دې پروجیکټس ښه والي وو ښه خبرې وې هغه هم دوی سایډ ته کړی دومره دروغې ووایي صفا خبره پکار وه د خلکو ته چې دغه منصوبه 3 کالو ده
او موږ به 3 کاله کې پوره کوو. موږ دې نه مخکې دا نشو پوره کولی. ښه پلانینګ وشو، د کیف شک نشته چې دغه حکومت راتلو نه مخکې چې کوم 13 حکومت و هغوی پیښور کې دننه چې څنګه دا کنسټرکشن ورک کوم د پی ټی آی حکومت و خو ډېر بد حل و، ټول سړکونه بند و. پهلا کار چې کوم دی موجوده حکومت خو وکړه هغه دا و چې دوی کم از کم سړکونه خالي کړل، چې کوم سایډ سړکونه چې کوم د بی آر ټي سره خراب شوي وو هغه یې پاخه کړل او خلکو ته ګاډي روان کړل کم از کم. بیا هغې نه پس دویم کار چې دوی وکړه هغه دا و چې دوی کنسټرکشن ورک وکړو، څه ډیټ نه ورکوو. هغه شوکت صاحب بہت ګرمه کې به راغی ډیټ به یې ورکړه، ګینې بل چا هم ډیټ نه یې ورکړی. ایون وزیر اعلی صاحب 200 پورې ګرځېدم ما ته میلاو نه شو. ډېر بېعزتي ولا هم کړی و چې ته بار بار د بی آر ټي تاریخ ورکې او بی آر ټي د مکمل کېدو څه پته نه لګي، نو تا ته ضرورت څه دی چې ته غیر ضروري طور باندې د خپل طرف نه اعلانونه کوې؟ نن هم لګیا خان صاحب ته عادت نه مجبور بس. تاسو عرفان صاحب سیکرټریټ کور کوئ، ما دا نه غواړم لکه رپورټ را لرا کې چې کوم وزیر اعلی صاحب احکامات جاری کړي صوبایي انسپیکشن ټیم ته چې تاسو رپورټ جوړ کړئ چې د بی آر ټي کې کم کم ځای کې مسلې دي او ولې لیټ شوی دی، او بیا هغې نه پس ټیکادار باندې جرمانه هم صوبایي حکومت عاید کړې وه. فهیم صاحب دغه یو د ټیکادار ته مونږ دومره کمزوره راغلي وو چې یو نیم کال دا نور تېر شو او روپۍ موږ نه وانغسته. موږ زموږ به څه کمزوریانې زموږ به څه خامیانې د هغه ټیکدار سره وي، او که موږ په هغه باندې لاس اچو نو هسې نه چې سبا هغه راشي او د پیښور پریس کلب کې کینو پریس کانفرنس وکړي او چا چې څومره په دې کې خپل حصې اخیستې دي هغه ټول په ډاګه کړي. اوس به څوک ویټ کې نه ګرځي، لکه به څوک ویټ کې نه ګرځي، ځکه چې فهیم صاحب هغه نور ګاډي هم دي. اوس ما غواړم چې تاسو ته یو ګاډي تفصیل درکړم چې چا چاته کم کم ګاډي ورکړی شوی دی او څومره راکړي دي. بهرحال خو تاسو ته زه بیا دا خبره کوم چې پروډوسر صاحب لږ وښیي چې دا کوم ایشین ډیولپمنٹ بینک کما په دې کې قرضه به اخلي عرب 66 کروڑ 80 لاکھ روپے د بی آر ټي لپاره په روان کال کې دا هغه پیسې دي چې حکومت وایي چې موږ د دغه افتتاح وکړه او دا مکمل ده. دویم خبره چې کومه ډیره ضروری ده، افتتاح وشوه حکومت ویلو چې کوم د کرپشن متعلق په نیب کې او اف آی اے کې کوم تحقیقات دي په کار هغه رپورټونه اوس په خپل حکومت موږ سره شیر کړي چې خلکو ته ووایي چې دې کې خو شفافیت دی، دې کې کرپشن نه دی شوی. د اف آی اے چې کوم رپورټ تیار شوی دی فهیم صاحب، او آخري وخت کې حکومت ته چې کله احساس کېدو او آخري وخت کې هغه رپورټ ودرولو سټاډر راغستو هغه وخت پورې رپورټ تیار شوی او د هغه رپورټ یو څو صفحې موږ ته هم میلاو شوي دي او د هغه رپورټ تر مخه د بی آر ټي په دغه منصوبه کې 15 داسې تاسو ورته وایي چې نقطې دي یا داسې نشاندهي د هغې شوې ده چې هغې کې ډېر زیات د کرپشن هغه اماونټ انوالوډ دی. هغه سر بمهر رپورټ یعنی هغه سیل رپورټ هغه تیار شوی دی او هغه جمع کړی شوی دی د پیښور های کورټ سره. بهرحال تاسو موږ دغه یو څو صفحې موږ ته میلاو شوي ټول رپورټ نه میلاو شوی، خو د هغه صفحو مطابق چې په دغه منصوبه کې ډېر زیات شوي دي. دا اوس د صوبایي حکومت نیت څومره پاک دی، څومره صفا دی. وزیر اعلی محمود خان صاحب څومره ټرانسپیرنسي باندې شفافیت باندې په میرټ باندې او زیرو ټالرنس د کرپشن لپاره لري. په کار دی چې هغه په اولنې پړوي کې دغه رپورټ مخې ته راوړي. ما پوره یقین دی چې افتتاح وشوله په یو څو ورځو کې، څنګه چې پرون هغې صحافیانو ته غږ کړی چې راشئ او د بی آر ټي افتتاح به کېږي، د هغې په هکله باندې صحافیان په اعتماد کې اخیستي وو. ما پوره یقین دی چې په دې راتلونکي 2-3 ورځو کې هغه یو ځل بیا دغه صحافیان راوغواړي او دوی ته د اف آی اے هغه رپورټ مخې ته کېږي چې دا د اف آی اے هغه رپورټ دی او په دې کې چې څوک هم ککړ دي، څوک هم ملوث دي، د چا نومونه هم راغلي دي، په دې وخت کې په وفاق کې هغه په اهم عهدو باندې ناست دي، د هغه خلکو خلاف به موږ کاروایي کوو. تاسو چې کومه خبره دا یقین دی تاسو چې کومه دا خبره کړې ده، تاسو پرون دا سوال د کمانډ بنګش صاحب نه هم کړو او دغه سوال سما طلب جب ښکاري ولې چې نن دا خبره بلاول صاحب هم وکړه چې اوس هغه سټاډر واپس واخلئ، ستاسو پروجیکټ خو پوره شو. ټول جماعتونه وایي چې تاسو اوس هغه هیلې بهانې ټولې ختم کراچۍ پورې دا خبر څنګه ورسېدو؟ دا خو موږ دغه ډسکس کوو. سوشل میډیا ډیره تیزه ده، فهیم صاحب دا خبر به رسېدلی، بهرحال دا خبر ورسېده خو کېدای شي دغه رپورټ مخې ته راشي د ایف آی اے. خو څنګه چې عرفان صاحب ته پوره یقین دی او اتمه لري چې دا رپورټ مخې ته دغسې ما ته هم پوره یقین دی چې دا رپورټ به کله هم مخې ته را نه شي او که رامغې دغه حکومت به کم از کم هغه مخې ته را نه ولي. که بل چا مخې ته راوستو نو ټیک ته، خو دغه حکومت کې دومره چس نشته چې دغه رپورټ مخې ته راوړي. یو وړه شنده واخلو. پروګرام کې یو ځل بیا هر کله
فهیم صاحب یو سیریس مسله مخې ته روانه ده او هغه د حکومت او د نجی تعلیمي ادارو ترمنځ ده. حکومت اعلان کړو کوم چې په وفاقي سطح باندې یو میټینګ شو او هغه ویلو چې 15 سپتمبر نه به موږ ټول تعلیمي ادارې دغه سرګرمیانې بحالو، خو دغه نه مخکې یعنی په 9 سپتمبر باندې به یو میټینګ کیږي او حتمی فیصله به موږ په هغه کې کوو. نجی تعلیمي ادارې د هغه مالکانو بیا پریس کانفرنس وکړو او هغه فیصله کړې چې موږ به د 15 اگست نه یعنی بل سبا نه ادارې خپل کولاو. نن یو ځل بیا محکمه تعلیم خیبر پختونخوا هغه ته یو واضح پیغام ورکړي که چا هم دغه شانتي کار وکړو حکومت بعد هغه خلکو خلاف ایکشن اخلي. نجی تعلیمي ادارو بیا بیان مخې ته راغی چې موږ په هر صورت سکولونو کولاو او که حکومت زموږ خلاف سره کاروایی کوشش وکړو نو موږ به په ټول ملک کې احتجاج کوو. بجای د دې بار بار موږ دا وایو چې کله اوبه د سر نه تېرې شي د هغې نه بعد یو فیصلې طرف ته موږ ځو، د هغې نه مخکې څوک هم دغه کوششونه نه کوي چې کینی او یو صحیح طریقې سره دغه مسلې حل راوباسي. نجی تعلیمي ادارې یو پوره بوج اوچت کړی، ډېر زیات سټوډنټس سبق پکې وایي، د هغې هرګز دا مقصد نه دی چې ته قانون په لاس کې واخلي، د هغې هرګز دا مقصد نه دی چې حکومت کم څیزونه کوي او ته د هغې فیصلو خلاف مخې ته راوځي. څه دپاره؟ صرف د مقصد دپاره چې ستا په هغې کې ګټه یا کم آمدن دی هغه متاثر کیږي او د هغې دپاره ته بیا راوځي. مخې ته راغلي دي سبا بل ورځ پکې ده هغه چې موږ به کولاوو، حکومت وایي چې نشي کولاوهلی، څه به جوړېږي؟ حکومت هم لګیا عرفان صاحب د حکومت د پرایویټ سکولز مخامخ څه مقام دی یا څه حیثیت دی؟ منتخب اداره پرایویټ سکول چې څه غواړي هغه کوي او دا حکومت ضروري خو چې پرایویټ ادارې دي موږ خو څه نشو کولی، هغوی خپله خوښه ده. که هغوی د ماشوم نه فیسونه ښه ډېر زیات اخلي، په عدالت کې کیسونه شوي دي، بیا هم د هغوی فیسونه چا کنټرول نه کړل همغسې کولا واخلي. هغوی که ماشوم وباسي څوک ته تپوس نه کوي، ماشوم د هغوی په سکول کې خوږیږي، زخمی کیږي، علاج ولا نه کوي، بیا هم څوک تپوس نه کوي. د ماشوم فیس هغوی نه معاف کوي، بیا هم څوک تپوس نه کوي. ټیچرانو ته هغوی کمه تنخواه ورکوي، بیا هم څوک تپوس نشي کولی. هغه ټیچران په ګرمه چټیانو کې وباسي، بیا دوباره هایر کی، نیمه کې بیا وباسي، تنخواه ته کټ کوي، بیا هم څوک تپوس نه کوي. او دې وخت کې حکومت څه وایي چې زمونږ فیصله د خامخا به مني. ولې به مني؟ دغه صوبایي اسمبلی کې چې کله لیبر ایکټ کې ترمیم کېده، دغه صوبایي اسمبلی کې ناس چې کوم د پرایویټ سکول مالکان دي په خپله ټولو خپل سکولونه شته دي، دوی امینډمنټ وکړو د لیبر لاز نه دغه سکولونه بار کړل. ولې؟ چې دوی په خپله د مافیا حصه دي. چې دوی کله د مافیا حصه شو تاسو مخامخ دي د چا خپل پرایویټ سکولونه دي، د هرې پارټۍ کې پرایویټ سکولونه شته دي. او چې کله هغه سپیکر صاحب سکولونه کالجونه دي، هر یو کس په دې کې انوالو پورا یو نیټورک دی، یو چین دی. خبردار فهیم صاحب جماعت اسلامي کسان شته دي، د هغوی خپل خلک شته. بالکل اوس چې کوم یو اداره جوړه شوې ده پرایویټ سکولز ریګولیټري اتھارټي، هغې څه کردار دی چې آیا تاسو دغه خلک ناس کم خلک کې کم قانون د څه لپاره جوړوئ؟ تاسو په خپله هغې باندې انفلوئنس کېږئ، په هغې کې اثر انداز کېږئ، په هغې کې مداخلت کوئ، نو آیا بیا د هغې لپاره د اتھارټي د اداره ولې جوړوي؟ ځکه چې هلته کم خلک ناست دي هغې ته به هم تاسو انسټرکشنز ورکوئ، تاسو به کوئ. نو بیا خبره دا ده چې کم د حکومت خپل یو ریپورټ دی، پی این ډي خپل یو ریپورټ تیار کړی و چې د کووډ 19 یا کرونا وایرس د وجې نه په صوبه کې 15 لکه خلک بېروزګاره شو. دا هغه خلک دي چې چا به په پرایویټ صنعتونو کې، کارخانو کې، دکانونو کې، هوټلو کې، شادي هالز کې، په دې ځایونو کې به دوی نوکري کوله. هغه خلک په دې دوران کې بېروزګاره شو، 15 میاشتې وشوې. حکومت اعلان وکړو چې که پرایویټ سکولونه دي هغې کې ماشومان د هغوی سبق وایي نو هغوی سره به رعایت کوي. که د بجلی بلونه راځي، که کرایه څوک ورکوي په هغې کې به رعایت کیږي. دغه ټولې خبرې د حکومت نه په خپله یېرې شوې چې باقاعده په هغې کې پوره د کابینټ میټینګ کې دا فیصلې شوې وي، د هغې منټس تیار شوي دي. حکومت د هغه خپلو فیصلو نه بې خبره دی. آیا اوس هغه خلک چې تاسو خپل ریپورټ جنریټ کوئ، تاسو اندازې لګوئ، تاسو وایئ چې 15 لکه خلک بېروزګاره شو، د هغې ماشومان سبق وایي، نو آیا بل طرف ته چې د هغې روزګار ختم شو بیا د پرایویټ سکولونه هغې ماشومان فیسونو باندې تنګوي او فیصله صرف تاسو داسې کوئ چې د کوم سکول 15,000 روپۍ فیس دی نو هغه به صرف 10% په هغې کې کمی ورکوي؟ آیا دا 10% امپلیمنټ کوي؟ آیا دا 10% ولې 50% نشي کېدی؟
دا به څوک اوس apply دا کوي؟ دی چې هغه کس که د سرکاري سکولونو تعلیمي معیار دومره بهتر وي هغه به خپل بچی پرایویټ سکول ته نه بوتلو. ټیک ده چې د پرایویټ سکول مالک چا پسې کور ته نه راتلی چې تراشو دا ماشوم دلته داخل کا، خو تا په سرکار کې هغه ته څه سهولیات ورکړي دي چې هغه خپل ماشوم هلته داخل کړي. دا اوس ریسنټلی خو د کورونا د وجې نه تیر کال تاسو د 10 جماعت رزلټ راواخلئ، څومره سرکاري تعلیمي ادارې دي چې په هغې کې د څوک پوزیشن هولډرز مخې ته راغلي دي. او چې څومره کسان دغه په discrimination دغه بورډ امتحاناتو کې مخامخ ولاړي که نه، د سیکټري تعلیم، منسټر ایجوکیشن، بیا التره بورډ چیرمین، ډایرکټر ایجوکیشن، څومره هم چې ولاړي د هغې ټولو کې د یو کس بچې هم په سرکاري سکول کې سبق وایي. بنیادي سوال هم دغه دی چې آیا په دغه پارلیمان کې کم ناس خلک دي، زه به شروع وکم د صوبې د چیف نه، د سپیکر صاحب نه، د صوبایي وزیرانو نه، مشیرانو نه، معاونین خصوصي نه، ایجوکیشن ډپارټمنټ نه، اپوزیشن کم غړي ناست دي، کم قانون تیارې د دوی خپل بچي په سرکار سکول کې سبق وایي که نه هغه ټول په پرایویټ کې. بیا چې کم په سرکاري سکولونو کې استادان دي څومره فیصد د هغې ماشومان په سرکار په هغه سکول کې سبق وایي، په کوم سکول کې چې دغه استاد سبق خی آیا د هغه خپل بچی هم هغه ځان سره سهار د ګوتې نه ونیسي هغه سکول دی بوزي سرکار په سکول کې دی چې 100% یو فیصد 2% 20% کړل. ها یا دغه نظام به څنګه ټیک کېږي چې حکومت وایي زه په سرکار سکولونو باندې دومره پیسې لګوم د هغې رزلټ څه هم نه راځي. بهرحال دغه یو مسله راغلې د ګورو چې خالي پرده پته لګي آیا حکومت په خپلو فیصلو باندې سټینډ اخلي که هغه یو ځل بیا دغه پرایویټ تعلیمي ادارو مالکانو ته سرنډر کوي. ورشان دماغ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. نن اپوزیشن دوه غړي مولانا فضل الرحمان صاحب او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھټو زرداری صاحب دواړو پریس کانفرنس وکړ او دواړو تنقید وکړ په حکومت باندې چې دوی ډېره جلدبازۍ کې قانون سازی کوي، توندي کوي لګیا دي او هر ځای کې FATF نوم استعمالوي. دغه پریس کانفرنس کې بلاول بھٹو زرداری سوي دي د هغې لږه شانتې برخه اورو. مشرف کا دور آپ کو یاد ہوگا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرف کے دور میں ہر بل کا مخالفت کیا؟ آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کا اپوزیشن جو ہے اب مخالفت مختلف طریقے سے کرتے ہوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں منع کر لوں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. وہ جہاں میرا اکثریت ہے جیسے سینٹ ہے وہ تھوڑا اس میں وزن آتا ہے. جب میرا مائنورٹی ہے تو میں اپوز تو کر سکتا ہوں مگر میرے سامنے دو چوائسز ہوتے ہیں. اینڈ آئی ٹیک دی ایگزامپل آف دا FATF لیجسلیشن. اینڈ اگر اس لیجسلیشن میں کوئی نیگیٹیوٹی تھا اور میں اپوز کرتا تھا اس نیگیٹیوٹی کو، میں یا اپنا آپ کے سامنے اپوزیشن تو رکھ سکتا تھا اور اس کو ویسے ہی پاس ہونے دیتا، یا میں اپوز کرتے ہوئے انسانی حقوق کا امینڈمنٹس ڈالوں، اپوز کرتے ہوئے یہ شک ڈالوں کہ جو بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے کووننٹس ہیں، جو اگریمنٹس ہیں، ان کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تاسو اوریدل چې کوم قانون سازي کیږي هغې حوالې سره پیپلز پارټۍ ولې دغه قوانینو حق کې ووټ وکړو د هغې حوالې سره خبره کوله. خو بل خوا ته عرفان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب څه الزامات لګولي هغه دا وایي چې د سپیکر په ایما باندې د هغه په خوښه باندې یو څو پارټیانو خلک کور ته رابللی شي او بیا هغوی ته خبرې وشي او هغوی ومني او هغوی لاړ شي او قانون سازۍ په حق کې ووټ وکړي. ډایرکټ تنقید په نون لیګ پیپل پارټۍ باندې دی نو فریم صاحب شروع د ورځې نه موږ ګورو چې سیاست کې هره خبره جایز وي او هر سیاسي جماعت اول هغه خپله فایده ګوري، د هغې نه بعد بیا د اپوزیشن جماعتونو یا د آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې کېږي نو په هغې باندې بیا وروسته خپل هغه کوي. مولانا صاحب هم اشاره هغه طرف ته وایي چې په پارلیمان کې د دوی موجودګي شته، خو چونکې کم دی نو ځکه تحریک انصاف یا خلک د مولانا صاحب چې د حکومت خلاف کومه رویه ده په هغې کې دوی په پارلیمان کې هم د JUI خلک د دغه نه بار کړي دي د دغه مشاورتي عمل نه. سپیکر صاحب اسد قیصر باندې هغوی دغه الزام لګولی چې هغه په خپل کور کې کوي او د مسلم لیګ نون او د پیپلز پارټۍ څخه خلک لاړ شي او هغوی
خبرې اترې وکړي. نو بیا دغه خبرو ته لږ ډېر تقویت ضرور ملاویږي چې کوم مراد سعید صاحب بار بار ذکر کوي چې دوی خو موږ نه انارو غواړي، او چې کله داسې سم معامله راشي د ایکسټینشن خبره راشي یا د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس خبره راشي، په هغې کې بیا مسلم لیګ نون او پیپلز پارټۍ زموږ سره ودرېږي، حکومت ته بیا قانون سازي کولو کې هم اساني سم مسله مخې ته نه راځي. تاسو ته که یاد شي نو په دغه موقعو باندې واحد یو پارټي وا JUI چې هغې د دې بایکاټ کړی بالکل، او هغه په دغه کې برخه نه واغستی. واضح هغوی خپل یو پیغام رسولی و، کم چې د هغې په سیاسي میدان کې کم موقف و هغه دوی په پارلمان کې هم خپل کړی دی. خو دغه ځای کې بیا مسلم لیګ نون او پیپلز پارټي چې کم موقف په سیاسی میدان کې وایي چې ووټ کو عزت تو یا د ووټر عزت نشته دی یا مداخلت ډیر زیات دی یا زموږ خلاف منظم سازش کیږي چې مسلم لیګ نون تقسیم کی په هغې کې فارورډ بلاک جوړ کی، پیپلز پارټي د سند پورې محدود کی. نو بیا چې هلته کله دغه خبرې راشي نو دوی به هلته خپل سکور سټل کولو دپاره ډیر زیات خبرې اترې ومني. څه دپاره چې دا وخت کې کم کیسونه روان دي، د منی لانډرنګ کیسونه روان دي، په هغې کې کم خلکو نومونه مخې ته راغلي دي، د نیب کم کیسونه روان دي، په هغې کې دوی بیا د پردې نشات ډیل وکړي او مولانا صاحب یوازې پاتې شي. مولانا صاحب بیا یقینا دغه غوسې اظهار کولو غواړي. مشکل دا چې کوم حالات روان دي په دې کې خو ښکاري نه، او JUI خپل کوششونه کوي چې هغه په خپله طور باندې هغې خپل یو اجلاس راوبلي. بهرحال JUI APC راغواړي یا ټولې پارټیانې ورسره یوځای کېږي یا نه، خو که ټولې پارټۍ یوځای شوې نو ښه موقع به وي پیپلز پارټۍ سره او نون لیګ سره هم چې خپلې نورې خبرې هم په حکومت ومني، بیا دوباره سایډ لاین شي او مولانا فضل الرحمن صاحب یوازې پرېږدي. پروګرام وخت خپل سر ته رسي. محمد فهیم او عرفان خان له اجازت ورکړئ. د الله پامان.